السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو په علم کې دا خبره چې نبی علیہ السلام په مکه کې ابتدایي دور کې چې کوم د آغاز دور نو هغه کې ډېر زیات تکلیفونه برداشت کړي دي، ډېرې سختۍ یې تېرې کړي دي. په هغې سختو کې دا هم وه چې د هغه به ټوقې به هم ورپورې کېدې، سوشل بایکاټونه ترې هم شوي دي، د قتل منصوبې هم جوړې کړې شوي دي، د جلاوطنۍ کوششونه هم کړي شوي دي، مختلف دا څیزونه به کېدل. او دا یو قسم له فضا پیدا شوله چې نبی علیہ السلام حفاظت کولو څوک نشته. او چې کوم خلک به مسلمانان کېدل هم نو هغوی به هم سوچ کو چې اوس زه ډېر اثر رسوخ والا سړی یم، زما شاته خپله قبیله ولاړه ده، ما سره خپل خاندان ولاړ دی، نو که زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وکړم نو چونکې د هغه خلاف سازشونه کېږي، بیا به زما خلاف هم سازشونه کېږي. نه به د خلک پر دې نه یېرېدل چې کوم حفاظت ما ته اوس حاصل دی، دا حفاظت په زه بیلم چې کله زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا وکړم یا اسلام قبول کړم، بیا به راباندې ما باندې دغه رنګ اټیکس به راباندې کېږي، دغه رنګ حملې به راباندې کېږي چې څنګه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کېږي. یو قسم نه دا یو خیال پیدا شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت یا د مؤمنانو د حفاظت څوک شته نه. نو په دغه موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې مبارک نه دا اعلان وکړی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا ووایي په سورې اعراف کې دا خبره راغله ده چې ان ولی الله، بېشکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې بېشکه ولی او دوست اخو زما الله دی، زما حفاظت کوونکی ملګری الله دی. ولی د عربی داسې یو ښکلی لفظ دی چې دا صرف ملګري ته نشي ویلی، بلکې هغه ملګری چې هغه ستا حفاظت کوي، پروټیکټیو فرینډ چې څه ته ویلی شي، هغه ملګری چې ستا حفاظت کوي. او دا د فعیل په پیټرن باندې دی، نو مطلب دا دی چې هغه ملګری، هغه حفاظت کوونکی ملګری چې مسلسل لګاتار هغه تا سره ولاړ وي او تا سره وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما محافظ، ما خپل حفاظت نه دی بیللی، زما محافظ هغه الله تعالی دی. او دا ولی لفظ چې کوم دی دا د ولا ولیا یلی نه وته دی، یعنی مسلسل قریب، مسلسل نږدې چې تا سره وي. او بل ویلی شي دی ته په انګلیش کې ورته وي نیکسټ ټو یو، نیکسټ ټو تا ته بالکل نږدې وي، تا سره جفت وي، تا سره نږدې وي، دا د ولی کنسپټ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته وایي چې ما خپل حفاظت نه دی بیللی، زما کارساز او زما حفاظت کوونکی، ما ته لارښودونکی هغه الله دی. اوس مونږ خو د مکې په دور کې نه یو، خو داسې کیدی شي چې زمونږ مخامختیا هغه داسې طاقتور خلکو سره وشي، چا سره چې افرادي قوت وي، څوک په اکثریت کې وي، هغوی سره زمونږ مخامختیا راتلی شي. او دا سوچ هم پیدا کړی دی شي ممکنه ده چې مونږ دا محسوس کړو چې لکه زمونږ په حفاظت اوس څوک کوي. نو که ته انسان په حق ولاړ وي، دی په دغه ټایم کې دا فکر نه کوي، بلکې دی دا وایي چې زما الله تعالی سره یو رشته ده، زما الله تعالی سره یو رشته ده، او هغه رشته چې کومه هغه ایماني رشته ده، روحاني رشته ده چې الله تعالی زما محافظ دی. ان ولی الله، بېشکه الله زما پروټیکټیو فرینډ دی، زما دوست دی چې ما سره دی، زما حفاظت کوي. نو دنیا یو طاقت هم زما څه نشي کولی. او الله تعالی دا ویلي هم دي چې تا ته یو تکلیف رسي، فرض که الله تعالی یو تکلیف لیکلی وي، نه هغه تکلیف لرې کولو والا هېڅوک نشته. او که فرض که الله تعالی دا لیکلی وي چې دې کس ته خیر ورسي، نه هغه خیر دفع کولو والا څوک هم نشته. نو الله تعالی وایي، الله تعالی فرمایي قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. الله تعالی وایي چې تاسو اعلان وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته اعلان وکړه چې زمونږ ته هغه مصیبت، هغه تکلیف، هغه تنګستیا نه رارسي، چې مګر هغه رارسي چې کوم زمونږ په حق کې لیکلی شوې ده، چې کوم زمونږ په حق کې لیکلی شوې ده صرف هغه رارسي، او زمونږ خلاف نه ده لیکلی شوې، لنا زمونږ دپاره یې لیکلې ده، هو مولانا، او هغه الله تعالی زمونږ کارساز دی، هغه زمونږ ولی دی، زمونږ پروټیکټیو فرینډ دی، زمونږ دوست دی. او مؤمنانو له پکار دي چې په الله تعالی باندې بروسه وساتي، په هغه باندې توکل وکړي. دا خو د مسلمان رویه ده. او الله تعالی په دې آیت کې د انسان سوچ او نفسیات دا ایډرس کوي، دې ته خطاب کوي چې زمونږ دا سوچ بدل شي، زمونږ نفسیات بدل شي. چې په نفسیاتو کې ستا دا بنیادي رشته وي، لکه زمونږ انسانانو سره رشتې راځي، انسان سره رشته وي، اتې خفه کېږي، خوشحالېږي، مختلف قسمه مواقع راځي. یو رشته زمونږ الله تعالی سره ده چې کوم ما بیان کړل، هغه رشته څه ده، بنیادي خبره څه ده، هغه بنیادي رشته څه ده، هغه ایماني رشته ده چې الله تعالی زما ولی دی. ان ولی الله، ولی زما څوک دی، هغه الله دی، حفاظت کوونکی زما الله دی. دا خو شو د مسلمان فکر، سوچ او فکر. د اسلام نه چې کوم بهر خلق دی، چې کوم نور مذاهب دي، نو په هغې کې دا کنسپټ شته، د هغوی په منونکو کې دا کنسپټ شته چې هغوی هم حفاظت پسې ګرځي، هغوی په مادي څیزونو کې حفاظت، مثال کے طور باندې چا بینډ اچولی وي،
تپوس تو کې دا ولې ابوي دا بینډ مالا حفاظت کوي، دا زما خیال ساتي، زما حفاظت کوي. چا به چې کوم دینو دی کې تار چولی لاس ته یا زما حفاظت، چا به چې کوم دینو ګوتا چولی وي، رنگ به چولی وي، دا زما حفاظت کوي. اکثر داسې هم کیدی شي چې د بعضې خلک دا مو کوي چې څه کاڼې راوالي غزان پورې مږي وي، دا کاڼې زما حفاظت کولی شي. نو مختلف قسمه څیزونو کې هغه پروز یو هغه وي سپر نیچرل پاورز دي کې، دې کې روحاني طاقتونه دي او دا زما خیال ساتي به. یعنی الله تعالی پرېږدي چې کوم حقیقي حفاظت کوونکی دی او په دې مادي څیزونو کې انخلي او په دې کې د دې نه توقع کوي چې دا توره کپړه به زما چې کوم دینو ما بچ کړي. تاسو وګوره توره کپړه مونږ ځان سره دغه کوم په لاس وتړو یا مټ پورې وتړو مونږ دا به مې حفاظت کوي. یا د قرآن مجید څخه آیاتونه مونږ چې کوم دین ولیکو مسلمانان او هغوی ځان پورې دا وتړي یا هغه پورې وي، دا آیاتونه به زموږ حفاظت کوي، دا کتاب به وي زموږ حفاظت کوي. مختلف قسمه خبرې دي کېږي، خو دا خبره یاد دي وي چې داسې قسمه خلک ځان حسابوي چې مونږ په مذهب منو، یعنی مذهبي وو، حالانکه د مذهب نه لرې روان دي. چې کوم هغه رشته ده الله تعالی سره، هغه رشته کې خو خرابې راغی، تا خو هغه رشته خرابه کړله، ته خو لاړې بل خوا لاړې، هغه رشته خرابه شوله. هغه کنیکشن چې کوم ستا الله تعالی سره ایمانی رشته وه، روحاني رشته وه، هغه خرابه شوله. ته د انا ولی الله نه لرې لاړلې، د دغه آیت خلاف ورزي دې وکړله. ته اوس په د مادي څیزونو نه چې کوم دی نو نفع او نقصان غواړې. او تاسو به دام کتلي وي زموږ په روزمره ژوند کې دا خبرې به تاسو اورېدلې وي چې چا واده نه کېږي، هلکه وي د فلانکي کس واده نه کېږي، چا پې جادو کړی دی، چا پې څه کړي دي، چا پې څه ویلي دي یا چا پې څه کړي دي، څه تعویض یې پې کړی دی، جاړ پونک یې پې کړی دی، چا پې څه پوکي والي دي، واده نه کېږي، نوکري ورته نه میلاوېږي. هلکه وي زما زوی زما نه خفه دی، ما سره په سمه خولې خبرې نه کوي، چا پې څه کړي دي. ښځه به راپاسي هغه وي زما په خاوند چا څه کړي دي، ما سره سمه خولې باندې خبرې نه کوي، چا پې څه کړي دي وي جادو پې شوی دی. او بیا د هغه جادو توړ دپاره په مختلفو قسمو خرافات کې مونږ پروزو. دا مسلمانان دا کار کوي، دا کار غیر مسلم نه کوي، دا مسلمانان په دې کار کې پرېوتل. هلکه وي جادو پې چا کړی دی، اوس ته چلو کا دا څو آیاتونه والا او په اوبو کې دا واچوه چې دا صحیح میتې لاړه شي او دا اوس که بیا تپوس مه کوه، داسې وکړه. دا قرآن سره زمونږ عمل دی، دا قرآن سره مونږ داسې کوو. یا چې کوم دی نو د هغې د توړ دپاره به نور داسې عجیبه عجیبه څیزونه مونږ ته وښودلی شي وي، دا کار وکړه دا کار وکړه، هغه ټول کار هغه غیر شرعي کارونه وي، د هغې حکم نه رسول الله صلی الله کړي وي، نه قرآن د هغې وضاحت کړي وي، هغه د ځانه مونږ دا کارونه کوو. دې سره تړلی شوي یو خبرې باندې لږ غور وکړئ چې کله ډاکټر له تاسو لاړ شئ که نه، ډاکټر له تاسو کله لاړ شئ که نه، نو هغه تاسو د دوی ولیکي، د دوی نه مخکې تاسو له یو ټیسټ کوي. د هغه ټیسټ په بنیاد تا ته دا وایي چې تا کې دا فلانکې مرض دی، تا کې دا فلانکې بیماري ده او تا ته د هغې مطابق دوی ولیکي. نو ګوره هغه ټیسټ چې کله هغه تا له د وینې ټیسټ وکړي نو په هغې کې وګوري وایرس پکې وي، څه بیکټیریا پکې وي یا نور جراثیم وي پکې، یا ستا ایکس رې وګوري، ایم آر آی ریپورټ ته وګوري. نو هغه ریپورټ په بنیاد باندې هغه معلوم کړي، بیا غیب نه وي، مخکې غیب وه خو هغه څه چلو شو، هغه ټیسټ نه او د ایم آر آی ریپورټ نه او د هغه ایکس رې نه هغه ته پته ولګېده چې په دې پلانکي سړي کې دا پلانکې مرض دی، نو لهذا دا دوی ورته ولیکله، نو د هغې مطابق ورته هغه دوی ولیکي. اوس سوال دا دی چې تا ته فرض کا ما ته څوک چې په تا باندې چا جادو کړي، ته څنګه پته ولګېدله؟ دا خو د غیبه معامله ده که نه، ته څنګه پته ولګېدله؟ الله تعالی فرمایي وما کان الله لیطلعکم علی الغیب، دا مناسبه نه ده الله لره چې تاسو ته د غیب باندې اطلاع درکړي، د غیب خبر درکړي. ها رسولانو ته چې کوم دی نو د غیب اطلاع ورکړي کېږي امت ته، هغوی د وحي په ذریعه. نو زه خو رسول نه یم که نه، ته خو رسول نه یې، یا زموږ کې څوک رسول نشته، زموږ کې څوک پیغمبر نشته، نو ده ته وحي وشوه، ده ته را غیب. لکه زه مونږ دلته اوس ناست یو، مونږ دا غیب نه دی، دا مونږ ته ښکاره دي، دلته یو بله دنیا ده چې مونږ ته نه ښکاري. لکه دې په دې کمره کې څومره ملایک دي ما ته پته نه لګي، قیامت په کله راځي ما ته پته نه لګي، دې کمره کې څومره پیریان دي یا جن دی ما ته پته نه لګي، دا زما په علم کې نشته. او دا زما چې کوم دی نو دا اختیار هم نه دی، ما ته دا اختیار هم نه دی حاصل، او نه مال الله تعالی په دې باندې اطلاع راکوي. وما کان الله لیطلعکم، اطلاع نه ورکوي الله تعالی، صرف رسولانو ته چې چاته یې خوښه شي رسول ته ووایي چې دا فلان کې کار داسې شوی دی، د غیب اطلاع ورته ورکړي. نور خو رسول الله وسلم په خپله وایي چې ما سره د غیبو علم نشته. لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، زه تاسو ته دا نه وایم چې ما سره خزانې دي د دنیا او ما زه اعلم الغیب، ما سره د غیب علم نشته. ها چې کوم راته الله تعالی وایي تاسو زه هغه خبره وکړم. نو اوس چې یو کس راپاسي، یو زنانه راپاسي او وایي زما په خاوند باندې چا جادو کړی دی، دې ته څنګه پته ولګېدله؟ دې ټیسټ کړی دی، هغه غیبي دنیا دې ته څنګه ښکاره شوه؟ دومره غټه خبره مونږ وکړو او د افسوس خبره ده، دومره غټه خبره تا ته څنګه پته ولګېدله؟
ته ویل که په پلانکی باندې چا څه کړي دته څنګه پته ولګي په پلانکی باندې چا تعویذ کړي تا ته څنګه پته ولګي دا څه ټیسټ کړي دي هغه غیبی دنیا را تا ته پته نه لګي او بل اصل خبره دارا چې هغه تعالی سره نفع او نقصان درکولین نشي په دې خبره باندې باید چې موږ ځان پوهیږو دوی زموږ نفع او نقصان نشي کولی دې بلې خبرې باندې موږ ځان پیول پکار دي اکثر موږ دا وایو چې چا بچی نه کیږي یره وی بندش شوی دی چاره باندې سکړ دي تعویذ را باندې کړي دي او ډېر سخت جادو را باندې کړي دي زما بچی نه کیږي نو ګوره دینه مخکې موږ دا وې چې قل لن یصيبنا الا ما كتب الله لنا وهو مولانا وایا چې موږ ته مصیبت نه رسی څه تکلیف نه رسی مګر هغه چې لیکلی دی الله موږ لره اوس فرض که الله دا لیکلی ده چې د یو کس له به زه بچي ورکوم مثال په توګه باندې الله تعالی دا خبره لیکلې چې دله به زه بچي ورکوم اوس یو څوک دا وایي چې لکه د بندش شوی دی نو الله تعالی فیصله کړې وه ده وله بندش یو کس راغی هغه بندش وکړو نو دا کس خو بیا ډېر اوچت دی الیاذ بالله ثم الیاذ بالله الله تعالی نه هم زیات اوچت دی چې الله تعالی خو فیصله کړې ده چې دله به زه بچي ورکوم او دی بابا راغی یا جادوګر راغی یا تعویذګر راغی یا کوټګر راغی او د دومره ظالم تعویذ وکړو دومره ظالم جادو یې وکړو چې الله تعالی چې کومه فیصله کړې وه الله تعالی چې کومه فیصله کړې وه چې زه دله بچي ورکوم په هغې باندې بندش ولګو بند یې کړه هغه فیصله یې بنده کړله انا لله و انا الیه راجعون دا کوم طرف ته موږ روان یو په ما باندې چا څه کړي زما بچي نه کېږي الله تعالی وایي چې زه د خیر اراده وکړم نو د هغې څوک دفع کول والا نشته او چې د بدو دعوا وکړم چې یو کس ته بد ورسي نو د هغې دفع کول والا هم څوک نشته نو اوس فرض که الله تعالی فیصله کړې ده یا الله تعالی دا فیصله کړې چې دله زه بچي نه ورکوم او بل طرف ته څوک وایي چې تعویذ به له کوم چې هلته خو الله تعالی لیکلي دي چې نه یې ورکوم الله تعالی دا وایي چې زه وغواړم نو څوک شنډه پاتې کړم چا له لوریانې ورکړم چا له هلکان ورکړم الله وایي دا زما خوښه ده دې کې د پیر څه چاهت نشته دې کې د جادوګر څه چاهت نشته چې هغه راشي او خپل جادو استعمال کړي نو د الیاذ بالله ثم الیاذ بالله دا خو بیا موږ بل طرف ته لاړو او دا ټول کارونه مسلمانان کوي نو د دې اصل مقصد دا دی اصل خبره دا ده مقصد مې د خبرې دا دی چې موږ د اصلي خبرې نه خواشي وي او دې آیت ته خو تاسو غور وکړئ که نه الله تعالی وایي ان ولی الله بېشک الله تعالی هغه زما ولی دی او هغه الله څوک دی الذي نزل الکتاب چې هغه کتاب نازل کړی دی داسې هم نه دی ویلی دلته انداز ته لږ غوږ کښېنئ دی نه دی ویلی چې الذي نزل علی الکتاب یا الی الکتاب چې صرف دا کتاب یې ما ته نازل کړی دی چونکې دا کتاب ټول انسانیت لره دی نو ځکه دا انداز اختیار کړ چې الذي نزل الکتاب کتاب یې نازل کړی دی ګوره هغه ولی دی هغه ستا دوست دی پروټیکټیو فرینډ دی نو هغې تا له یو نسخه هم رالیږلې ده کتاب یې رالیږلی دی دې کتاب مطابق ژوند تېر کا مخکې الله پاک سي وهو یتولى الصالحین او الله تعالی چې کوم دی نو ملګری دی ولی دی دوست دی د چا د صالحینو نو آیا تاسو غواړئ آیا مونږ غواړو چې الله تعالی زمونږ ولی شي چې مونږ د الله تعالی دوستان شو ملګري یې شو نو الله تعالی څه وایي صالح شه صالح جوړ شه مؤمن شه او هغه رشته چې کومه تا خرابه کړې ده هغه بنیادي رشته هغه واپس صحیح کا هغه رشته کومه وه هغه رشته دا وه چې ان ولی الله بېشکه زما محافظ زما ملګری هغه الله دی مادي څیزونه زما څه نشي کولی چې یو قبر والا زه وګڼم چې دا قبر دا کاڼې به ما چې کوم دی نو ما به ښه کي یا چې کوم دی نو دا توره کپړه به ما ښه کي یا چې کوم دی نو داسې بل څیز زه یاد کړم یا یو رنګ ما چولی زه یم چې دا به ما ښه کي دا زما پروټیکټیو فرینډ دی نه دا هېڅ نشي کولی دا رشته مه خرابوه هغه رشته مه خرابوه ان ولی الله هغه رشته مه خرابوه چې هغه رشته دې سمه کړه نو ته به صالح شي نو الله پاک وایي زه دې بیا ولی یم نو الله تعالی نه دعا ده چې په دې خبرو باندې مونږ عمل وکړو او داسې قسمه د مادي څیزونو نه چې کوم زموږ اعتقاد جوړ شوی دی په دې باندې چې دا زموږ د نفع او نقصان راکولی شي نو د دې نه مونږ اجتناب وکړو د الله تعالی نه دعا ده چې په دې آیاتونو باندې مونږ غور او فکر وکړو او د دې باندې عمل وکړو او الله تعالی خپل ملګری وګڼو بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم آمین یا رب العالمین